سلامونه احترامات ګرانو کتونکو علب خان شیرپو یم کیمرامین ناصر یاسر خان دا مخال زه د ثاقب باچا او د وهاب باچا په دیره کې موجود یم کومه چې د ګړي حمید ګل یو عوامي دیره ده او ما سره موجود دی د امن جرګې تاسیس 470 کفایت ناظم صاحب او جنرال سیکرټري چې کوم دی نو هغه وهاب باچا. ګرانو کتونکو زه د جرګه چې کومه شوې ده دا د 2 میاشتو شخړه وه چې اخر کار هغه خل طرف ته لاړله، خو زه دا نن ورځ کې چې کوم دی دا د غرمې نه شروع شوې ده او د شپې دې وخت کې نخریمې بجې کېدونکي دي. نو دا نن ورځ کې چې کومې دا ستړی وشولې نو زه یم چې دې میاشت کې به دا څنګه ستړي شوي وي، خو الحمدلله زمونږ په ضلع کې مثالونه شته. د سپي په غب باندې 15 کسه مړه دي، د شوتل په یو موټي د ګیا باندې، په شلتالو په پاڼه باندې، په وړو خبرو باندې مونږ بس توده کې راشو او بس ډز او په پولو پټي خو په ډیرانه نو دا هم د ځمکې لانجه وه. خو دې کې دغه فریقین دا د ستاینې دي چې د جرګمارو خبره ومنله او زه داد ورکوم وهاب باچا د هغه ټول ټیم له چې کوم ملګري ورسره وو، ناظم صاحب لم نور ملګري هم دي، وهاب باچا به نومونه والي، خو الحمدلله دې وخت کې دغه فریقین چې کوم ولاړ دي نو ډېر زیات خوشحاله دي، موږ هم خوشحاله یو او موږ اوس هم په دلبر باندې پروګرام وکړو صرف په دې روغه جوړه باندې. دا یو خبره یاد وساتئ، په دشمنۍ کې بهادري غټه بزدلي ده، په دشمنۍ کې بهادري غټه بزدلي ده. دا د هغه دشمندار نه تپوس وکړه کوم چې ټوپک اچولي او د اوږې داسې کږه وي نو دا هغه وایي، دا د هغه قول دی. او دا زه وقاص شینواري صاحب چې واته دشمنۍ او یو شمېر مړي پکې شي کله چې د هغه روغه وشوله نو هغه د الفاظ ادا کړو چې 15 ټوپکمار ورسره، نو دا خبره هم وړاو ښکاري خو دا ډېره غټه وي ځکه چې موږ په پوله باندې مرګونه کړو، دا خو د جریبونو ځمکه خبره وه. نو دغه مشر سره به خبره ترې کومه. یو هارون خان دی او ستاسو نوم دی؟ زما سید زرګر نوم دی. سید صاحب څه به وایي؟ خیر جی بس موږ دا مسله وه د هارون خان سره د ځمکې د 2 میاشتو نه دا خبره شروع وه او ډېر روان طرف ته روانه وه، خو بیا د کمیټۍ دا مشران چې زموږ وهاب باچا او د دوی د ملګري چې دي دوی په دې کې ډېرې منډې تړې ووایي، ډېرې ستړې پکې وکړې. نو هغې کې انشاءالله چې اوس دا خبره سر ته ورسېده او څه قرباني دوی ورکړه څه موږ ورکړه نو بس دا مسله حل شوه او موږ د دې ټولو ملګرو د کمیټۍ د مشرانو ډېره شکریه ادا کوو چې زموږ دا مسله یې حل کړه. صحیح، دا ګوره غټه خبره، زه دوی شکریه ادا کوم چې زموږ دا مسله یې حل کړله. هارون خان تاسو وایئ؟ ډېره مننه له وهاب باچا، ناظم صاحب، ساجد صاحب، د دې ټولو ملګرو موږ هم لاک شکریه ادا کوو چې دوی موږ سره ډېره لویه کام وکړو. 2 میاشتو نه یو شان لګیا دي په 2 درېیمه ورځ باندې دوی کینی او په دې کې خبرې ډېرې لرې لاړلې او الله دې له اجر ورکړي او الله دې خوشحاله لري چې څنګه مسله دوی حل کړه په ډېره خلوص او مینه باندې. ډېره مننه. ساجد خان نن څه احساس لرئ؟ احساس دا دی چې داسې و چې یو طرف ته ته نو ډېر نوار طرف و، بل طرف یې د ښه طرف و. به دوی سره خدای خو کړي چې دوی ته موږ کېناستو، دوی زموږ دا خبره ومنله. وهاب باچا دې کې ډېر محنت وکړو، دې کې نور داسې ملګري په موقع نشته، هغوی پکې ډېر محنت وکړو. د خدای پاک ډاک شکر د په دې سات دا مسله خدای پاک حل کړه. تاسو به څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د جرګې د مشرانو ټولو ډېره شکریه ادا کوم او خاص کر وهاب باچا دی او د هارون او د زرګر ورور چې دوی زموږ خبرو ته ښه وکړله او زموږ په دې خبرو باندې امان راغی، د جنګ جګړو نه خبره ووتله او زموږ په دې خبرو باندې دوی دوای خیر وکړله. د دوی ډېره شکریه ادا کوم. وهاب باچا 2 میاشتې ستړی نو دې ته څنګه ګورو نن د اخري نه چوڼ چې دی نو څه محسوسوئ؟ السلام علیکم خان صاحب، ډېره مننه ستاسو راتلو. یاره جي دا 2 میاشتې یقین وکړئ که موږ خوب کړي، که موږ ارام کړي. د غرمې نن همدارې تاسو ته پته لګي تاسو رابطه کې وو، دا موږ د غرمې نه شروع شو 9 بجې دا خبره جوړه شو، خو دا داسې خبره نه ده، دا 2 میاشتو نه شروع ده. او بل دا 3 فریقه دي، دې کې یو داود دی، یو سید زرګر صاحب دی، یو هارون خان دی سړیرو، دا 3 واړه پلین کول او دا خبره جوړول دې کې ډېر ملګرو خوارې دي چې پکې دا وصال کاکا دي، ساجد لالا دی او دا ناظم صاحب دی، دوی په محنت شوي دي. د دې دواړو فریقینو شکریه ادا کوو، زموږ خبرې ته خبر منلې ده او هر څه زموږ منلي دي. صحیح. ناظم صاحب کفایت ناظم صاحب چې دلته ناظم هم دی، د امن
جرګې چې کوم دی تحصیل 400 صدر هم دی، وهاب باچا چې کوم دی جنرال سیکرټري هم دی. ګرانو کتونکو په دې موقع زه تاسو ته دا وایم ستاسو داسې څه قسمه مسله وي خپلې لګئ، نه ووټ او نه نوټ، خو ستاسو کور جوړئ. په به څه وایې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ربحان وروره ډېره مهرباني. نن چې دا کوم ملګري راغونډ شوي د دوه درې فریقینو په منځ کې یو شخړه راغلې وه د ځمکې، هغه نن چې دی نو زموږ د ملګرو وهاب باچا، ساجد خان او د نورو ملګرو په دې کې چې نو د 2-3 میاشتې چې دی نو منډې تړلې ووهلې او هغه نن چې نو خدای پاک خیر ته ورسوله او د دوی په منځ کې چې نو موږ هغه روغه راوسته. دې کې څه کسانو چې دی نو الله رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا وایي چې یاره افضل صدقه دا ده چې تاسو دوه کسانو په منځ کې چې دی نو روغه راولئ. نو دا نن چې کومه صدقه وهاب باچا یا ساجد خان یا موږ چې کومه منډه ووهله دا یو بهترینه صدقه وه. پیغمبر علیه السلام وایي چې دا یو صدقه ده. بل الله پاک په قرآن کې فرمایي چې تاسو کله د دوه فریقینو په منځ کې څه دښمني راشي، څه شخړه راشي، جګړه راشي، نو تاسو هغوی کښېنوئ، هغوی له چې نو روغه راولئ، سوله راولئ. نو شکر دی نن چې موږ کومه دغه وکړه نو دا په اسلام کې هم دا موږ ته اسلام هم وایي، موږ ته زموږ دین هم وایي. زموږ دین چې دی نو دا یو د اسلام بنیاد چې دی نو هغه په بایچاره باندې دی، په امن باندې دی، په عدل باندې دی. نو موږ ته الله پاک هم وایي تاسو چې د دوه کسانو په منځ کې چې نو کومه شخړه یا چې دښمني حل کوئ نو هغې کې به تاسو د کوم چې مظلوم دی د هغه طرف په کوئ، هغه سره به چې نو لاس اوچتوئ. نو موږ چې کوم مظلوم و هغه سره موږ کېناستو، د هغه خبره مو واورېده، د بل چې کوم فریق بل و د هغه هم خبره واورېده، موږ چې دی نو د هغه مرسته وکړه د هغه مظلوم و. هغه چې دی نو خدای پاک بیا وایي چې یاره که تاسو فرض که هغه معاف کوي پخپله نو هغه چې معاف کړي د هغې اجر به زه ورکوم. نو هغه هم چې دی نو وایي چې یاره بس ټیک شو ما نه څه غلطۍ شوي دي هغه زه ته معاف کوم. نو هغه روغه موږ راوسته او دواړه چې نو موږ روغ کړل او هغه ستاسو مخکې دی. زه امن جرګې تحصیل 400 صدر خلکو ته څه میسج ورکړي؟ نو بس زه خو دا میسج ورکوم خلکو ته چې تاسو چې دی نو داسې شخړې وي، داسې مسلې راځي نو هغه خپلو کې کښېنئ، یا چې دی نو داسې څوک مشر وي هغه پکې کښېنوئ او داسې مسلې چې نو مه پیدا کوئ. او یا ګرانو کتونکو امن جرګې سره رابطه کوي. د ثاقب باچا وهاب باچا په دغه دیره کې الحمدلله د روزاني صاحب سره دغه شانتې شخړې حل کېږي. خو دا نننۍ شخړه چې کومه ده یوې هفتې نه ما سره وهاب باچا لګیو چې الحمدلله یو ډېره غټه مسله چې کومه ده هم راقابو کړې ده او بس ګریپ کې ده او ډېر زر ده. نن هغه ورځ راله چې هغه وروڼه خپلو کې ناست دي، خو خوشحاله دي. ګرانو کتونکو دې سره سره د سود خلاف یو، د آیس خلاف یو. په دې کې هم د امن جرګې تاسو ملاتړ جوړېږي، بالکل ملاتړ جوړېدی شي. مبارکي ورکوو هغوی له، خراج تقسیم پیش کړو دغه جرګې مشرانو ته او امید هم دی چې داسې نورې شخړې وي هغه به هم حل کوي ډېره. او په دې موقع باندې د کمال شاه باچا والي سره به څه وایي وهاب باچا؟ دا څه چې نن ځي دا هغوی د وجې دي، دا کمیټې هغوی جوړه کړې ده، هغوی موږ ته دا ویلي چې امن راولئ، آیس خلاف روزئ، دا انډرپلو سود خلاف روزئ او دا د هغوی په نګرانۍ کې دا څه شوي دي. رابطه کې د موږ سره صحیح. ناظم صاحب تاسو به څه وایي؟ بالکل موږ چې دی نو هر وخت تیار یو د خلکو چې دی نو څه شخړې وي، څه چې دی نو هغوی مسایل وي، موږ چې نو په خپل وسایل چې زموږ څومره دي موږ سره باقاعده چې نو منډه والي شو. موږ ته چې تاسو هر وخت ویلی شئ موږ چې دی نو د دې سود خلاف او د دې آیسو خلاف او د دې خلاف یو او موږ هر وخت چې نو د دې عوامو خدمت ته چې نو ناست یو. ډېره زیاته مننه او ګرانو کتونکو دې وخت کې د امن جرګې صوبایي چیرمن سید کمال شاه باچا څنګه چې وهاب باچا ستاینه وکړله نو یقینا دا د هغه مرخونې منت دی. خو به هر حال په دغه حجره کې په عام روټین کې هم چې کوم دی دا کلي ګړی چې کومه ده نو د دې حجرې یو مثال ورکوي او د ناظم صاحب ته هم په دې کې موږ داد ورکوو چې هر وخت موجود وي او د دې خلکو مسلې حل کوي. خو وهاب باچا ژوندي انسان دی نو همیشه کوشش دی چې دوه کسه روغ کړو. نن دغه هغې غټه وجه وه چې خدای پاک دا مسله حل کړه. طاهر استاد هم ډېره زیاته مننه چې دلته کې دا سپینګیري نه دي په دې حجره کې د دې سپینګیرو نګراني وي او ناظم صاحب وهاب باچا چې کوم دی دوی دعاګانې کوي. ولې ذکر فکر د تبلیغ کې وایي که نه نو دا فکرمن وي، نو دا فکرمن وي خدای پاک مسله حل کوي. دغه مسله حل شوه.